اسلام ستوي شریعت او دین ستوي د دې سو ارکان او سو خبرې دي عموما د انسان په ذهن کې خپلم دا خبر راځي چې موږ چاله د اسلام دعوت ورکو او هغوی موږ ته تپوسو کې چې اسلام د سو شیانو نوم دی د سو سیزونو نوم دی او د سو خبرو نه عبارت دی نو موږ به هغوی ته څه وایو او خپل به حیثیت مسلمان هم دا ضروری ده هر انسان د اسلام دعوه کوي موږ یو کې هر یو انسان د اسلام او د دین مدعی یو دعوه کوونکي دعویدار یو آیا د اسلام نه خبر یو یا نه یا اسلام د څو خبرونه عبارت دی د دې نه ځان خبرول پکار دی عام خلکو نه خلک تپوس کوي اسلام څه ته وایي نو عام خلق وای مونږ کوا دا اسلام دی سو کوئی جهاد کوا دا اسلام دی سو کوئی ذکر کوا دا اسلام دی سو کوئی خوش اخلاقی کوا دا اسلام دی اسلام دی کې د کوم خبرو نوم دی او سو خبرې په اسلام کې داخل دي نو دا یاد لري اسلام د شپږو خبرو نوم دی د شپږو خبرو نوم اسلام دی چې دا شپږ خبرې راغونډې شي د دینه د اسلام امارت جوړ شي او په دې شپږو خبرو کې یو خبره د بنیاد حیثیت لري دا نورې خبرې د امارت حیثیت لري بنیاد د ټولو نه ضروری وي یو امارت بغیر د بنیاد نه ټینګيږي او دا شان بنیاد ته د امارت هیڅ ضرورت نشته یو ځکه بنیاد جوړی شوی که څوک په امارت جوړ دی کی کنه جوړی نه دی جوړی خو امارت د پاره د بنیاد انتهایی ضرورت ده دغه شان په دې شپږو عملونو کې یو خبره د بنیاد حیثیت لري کدا بنیادی خبره نوي اسلام او دین او شریعت بنئ او دا شان کبدی بغیر بنیاده اسلام باندې تکم امارت ادره دا به ډیر وخت پورې نه چلیږي دا به پایدار نوي دا به مضبوط نوي دا به ټینګېدون کې نه یا دې ته اسلام نشو ویلی نو دی وجې نه عزتمندو دې خبرو نه ځان خبرول پکار دي کما خبره به دې شپږو کې ضروری ده کما پکې متوسط ده او د بلې خبرې څه حیثیت دی دې نه ځان خبرول پکار دي ایمان د شپږو خبرو نوم دی اول نمبر اعتقادیات ایمانیات یا نظریات یا عقیده یا لازمی خبره دا مختلف خبره ہوتا ویلے شي عقیده نظریه ایمان پخې خبره دا ټول ورته ویلے شي عقاید یا اعتقادیات دا ټول یو شان ټکی دي نظریات نظریه عقیده او لازم او پخې خبره یا ایمانی خبره دا یو خبره ده دویم نمبر عبادات دریم نمبر معاملات کاروباری خبره سلورم نمبر معاشرت رہن سہن ناستا پاستا ګرځېدل را ګرځېدل رہن سہن او پنځم نمبر اخلاقیات پنځم نمبر اخلاق شپږم نمبر خلافت خلافت سیاست حکومت ریاست دا مرته ویل شي نو مختصر ټکی سره یاد کی عقاید او دا شان عزتمندو عبادت معاملات او دا شان معاشرت رہن سہن او اخلاق او خلافت دا شپږوانه سيزونه د ایمان د پاره ضروری دي خو په دې کې د ټولو نه لومبې سیز ایمانیات او عقیدې د ټولو نه زیات ضروری دي چې د کم انسان ایمان وی او عقیده اسلامی نه وي نو ایمانی نشتا دا صرف لفظي ایمان دی لکه څنګه چې د منافقانو بو منافقانو ویل قالو آمنا جی موږ ایمان راوړل الله رب العزت وی لا یؤمنون دا ایماندار نه دي دا ایماندار نه دي ایمان د دوی نشتا نو ایمان د خلی صرف معتبر نه دی ایمان سره د زړه عقیده او نظریه ضروری ده
دا ایمانی خبره او نظریه او د عقیدی خبره دومره ضروری ده که دا شپږ عملونه د انسان کامل وي او دا یو عمل ناقص دی یا نشته، دا شپږ واړه عملونه د قبول نه دي. آسان مثال، یو انسان کې ایمان نشته یا ایمانی وو خو ختم شوی دی او دا د ټول عمر منځونه کړي دي، د ټول عمر زکاتونه ور کړي دي، حج عمرې هم کړي دي او جهادونه هم کړي دي، ذکر فکر هم کړي دي، کاروبار هم حلال کړي دي، اخلاق هم ډیر اعلی دي، دا ټول عملونه او وډونه هم اسلامی حکومت والا لور کړي، خو ایمانی نشته، نو دا یو عمل د آخرت په ورځ او په قبر کې دته فایده نه رسوي. نو سوچو کې ایمانی خبرې څومره ضروری دي. زمونږ د اعمالو بیانونه ډیر کی، د ایمان بیانونه کم کی، د ایمان بیانونه کم کی، او داغه یو وجه ده، یو خدای د دې مسائل ګران دي، یا دویمه وجه ده چې کله عالم د دې ایمان مسلې بیانې چې دا ایمان دی او چې دا نه نو کفر دی، نو خلک وی ګوره مولا ځان نه د اسلام ټیکادار جوړ کړي دی. نو لکه دا یو څه یو ټیکاداری کنه چې کور جوړیږي دا خپل ټیکاداری، د سیاسي خپل ټیکاداران دي، نو دا دین او اسلام په دې مولیان پیږي کنه مولا د دې ټیکادار شو نو څه چلو شو، دا یو څه ټیکاداری کنه انجینیر او ټیکاداری وی کنه، ټیکادار په معنا د ماهر سره او په معنا د قابل سره او د پوهه انسان، د هر چیز د پاره یو ټیکادار او انجینیر وي. تو ګوره پردې سړی چې کله کار لري هلکه دا برجې غلطه راوستې ده، ابلو ته یې مړه ځان نه یې ټیکادار زوی جوړ کړی دی او ځان نه یې انجینیر جوړ کړی دی، دا خو انجینیر سے په دې پوهېږي، دغه شان دینی مسایلو باندې دینی عالم پوهېږي که نه. نو که هغه یو فتوا ورکړي یا یو مسله بیان کړي نو هغې ته غور کول پکار دي چې بھئی دا خو زما اصلاح کوي، او ګوره ضروري مسلې بیان کړه، که په دې باندې ما عمل ونه کړو زما دنیا آخرت تباه کېږي، نو د داسې ټیکادار او د داسې انجینیر او د داسې ماهر شکریه ادا کول پکاري چې تا ته وایي که دا برجۍ د دې ځای کې جوړه نه کړه نو دا کور د باندې راغورځېږي او ته هغه پورې وخاندې زمانه دې کې ما غټ غټ سیخان لګولي دي او دې کې ما د سیمټو بورۍ لګولي، هغه وایي د سیمټو بورۍ به هم لګې، سیخ به هم لګې، سریه به هم لګې، خو لاندې نه بوله اډانه ورکې، کالم به ورته جوړې او ستن به ورته جوړې، نو سبا هغه ځای جوړ کړي، اب کې جوړ نه کړي، بل ورځ پې هغه کور د پاسه را پرېوځي، ټول پکې مړه شي. بهرحال ایمانیات ډېر ضروري دي عزتمن، او ایمانیاتو کې اختلاف نشته ډېر، دا خو لاندې فرعي مسایلو کې اختلاف دی، د مونځ طریقو دی کې ایمانی خبره ټول یو دي. ایمانیات څه کې بیان شوي دي؟ ایمانیات قرآن او حدیث کې بیان شوي دي، او بیا په روایاتو کې په ایمان مفصل او ایمان مجمل کې راغونډ شوي دي. امنت بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من الله تعالی والبعث بعد الموت. په الله باندې می ایمان یقین دی، فرشتو باندې می ایمان یقین دی، د آخرت په ورځ می ایمان یقین دی، رسولانو پیغمبرانو باندې می ایمان او یقین دی او عقیده ده دی باندې، او د آخرت ورځ حق ده او خیر او شر ټول د الله د طرف نه، تقدیر د الله د طرف نه. نو دې شیزونو باندې به عزتمندو عقیده لري نو ته به مسلمان یې. که په دې کې د یو عقیده کې شکی، مثلا د الله په ذات کې شک دی، ایمان دی نشته. که په دې کې د فرشتو کې شکی، ایمان دی نشته. که په دې کې د رسولانو کې شکی، ایمان دی نشته. که په دې کې د آخرت ورځ کې شکی چې مړه بیا به څنګه انسان را پاسېږي، دا خو خورې ریشي، دا خو د کافرانو عقیده ده. ایذا متنا وکنا ترابا وعظاما، چې مونږ کله ایری شو او خورې شو نو څنګه به را پاسېږو؟ ایان یبعثون، څنګه به را پاسي؟ د دې خلکو دا عقیده ده. نو دا خو کفري عقیده شوه که د دنیا هر یو سړی، مثلا یو سړی ځان ته سیک وایي، دا څه وجې نه وایي؟ د هغه د سیکانو خپله یو عقیده ده، د هغې د وجې نه هغه موږ نه جدا کېږي او موږ د هغوی نه جدا کېږو د عقیدې لحاظ سره. هندوانو ته څه ته ویلی کېږي؟ د هندوانو یو عقیده، یو کنسپټ، نظریه ده. عیسایان ته عیسایان ولې وایي؟ مسلمانان ورته نه ویلی کېږي، یا هغوی موږ ته عیسایان نه وایي. ولې نه وایي؟ استاد عیسایانو په شان عقیده نه ده.
من هغوی ته مسلمان نه وایو ځکه د هغوی د مسلمانانو په شان عقیده نه ده، په دې باندې بیل شوي دي که نه. مثلا د عیسایانو دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی. موږ دا عقیده لرو؟ نه. زمونږ دا عقیده ده چې په مخلوق کې څوک هم د الله زوی نشته، د الله د سره زوی نشته، لم یلد ولم یولد، نه پلار شته، دا رشتې د الله سره شته نه دی. لیس کمثله شیء، د الله په شان مخلوق او په دې ځینو کې څوک نشته. نو که یو انسان اوس مثلا مسلمان دی خو د هغه دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی، نو بس بیا به دته موږ مسلمان نه وایو، دته به عیسائی وایو. نسواراو کې داخل دی، نسواری شو لاړې بس. نو دغه شان یو سړی په نوم باندې عیسائی دی، وایي زه عیسائی یم، خو هغه نبي علیه السلام هم پیغمبر مني، عیسی علیه السلام هم د پیغمبرانو په شان یو پیغمبر مني، د الله زوی نه مني او د قیامت ورځ هم مني. او دا شان چې کوم دی د دین کوم ضروري مسلې دي، ضروریات دین هغه ټول مني، خو په نوم باندې عیسائی دی. مثلا د عیسایانو کور کې پیدا دی، موږ ورته عیسائی نه ته مسلمان یې، ځکه ستا خو عقیده ټوله د اسلام مطابق ده. نو په نوم باندې که یو سړی ځان ته عیسائی وایي، نو داسې خو موږ هم ځان ته عیسایان ویلی شو، د عیسی علیه السلام منونکي خلک. عیسی علیه السلام خو موږ هم منو که، ځکه که یو مسلمان یو عیسی علیه السلام پیغمبر نه مني هغه هم کافر کېږي. خو که ځان ته مسلمان و یو د الله زوی مني نو بیا مسلمان نه پاتې کېږي. ګوره دا ضروري مسلې دي. په عقیدو او په نظریو باندې مذهبونه جدا کېږي. خو عجیبه د دنیا خلک دي، مسلمان سړی که یو خبره وکړي چې مثلا دا اسلامي عقیده ده، وایي ګوره دا دهشتګردي کوي او ګوره دا مذهبي ام آهنګي نه کوي، او چې هغوی دا اسرائیل لګې دي، اول ته یو دیوال دی هغې ته جاړي او په ټوله دنیا باندې هغوی خپل حکومت مني چې دا زموږ حکومت دی، او هغوی وایي لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، وایي جنت ته به صرف یا یهودي سړی ځي یا عیسائی سړی ځي. دا څومره د تعصب خبره ده، د دې نه غټه تعصب خبره شته. وایي جنت زموږ دپاره ټیکه دی، دې ته به د یهودي او د عیسائی نه علاوه څوک هم نه ځي. دا څومره تعصب خبره. موږ څه وایو چې کوم یهودي او کوم عیسائی مسلمان شو، که یو هندو مسلمان شو، یو سیک مسلمان شو، چې د هر ځای دی دا به جنت ته ځي. څومره ښکلې د انصاف خبره ده زموږ دین کې. یو روسیې موږ مسلمانو که نه مسلمانو، یهودیان څوک خپل یهودیت کې نه داخلوي، وایي ته نشي یهودي کېدی. چې کوم سړی نسلي او پیدري او خانداني یهودي دی هغه به یهودي، ځکه هغه به جنت ته ځي، دا نور نشي تللی. وایي هسې ځان کوئ که نه، هغوی څوک په یهودیت کې داخله هم نه، عیسایان کوي یهودیت د خپل دین دعوت هم نه چلی. هغوی ځکه یو سړی یهودي کېدی شي نه، نو څومره تعصب دی. دا زموږ دین څومره آسان دی. یو روسیې دی ټول عمر یې پر کفر کې تیر کړی دی، پلار نیکه ټولې کافران دي او مسلمان شو او سوچه مسلمان شو. موږ یو دا د دې زوړ مسلمان نه بهتر دی چې دا د په پلار نیکه مسلمان. څومره ښکلې عقیده ده. موږ د هر عمل قدر کوو، د هر نیک عمل موږ قدر کوو. نو دې وجې نه عزتمندو دا یاد لرئ، په عقیدو باندې انسان هندو کېږي، عیسائی کېږي، سکھ کېږي، مسلمان کېږي. نظریه وي، دا پارټۍ نه ولې جوړېږي؟ وایي چې زموږ نظریات د دې بلې پارټۍ نه جدا دي. نظریه یو شی که نه، او که ته هغه نظریه نه خپلوې نو ته هغه پارټۍ کې نه شاملوي. حالانکه دا بظاهره صرف د سیاست دپاره جوړ شوي، خو بیا هم پکې نظریه یو اهم کردار لري. نو اسلام خو یو لوی چیز دی. دې وجې نه عزتمندو عقیده باندې ځان پوهوئ. که یو سړي ټول عملونه برابر دي خو عقیدې صحیح نه ده، اسلام کې نه ده داخله. نو د عقیدې په اسلام کې د ټولو نه لوی حیثیت دی، د بنیاد حیثیت دی. چې عقیده دې نشته، کمزوري ده، ډنواډول ده. عقیده ګوره د څه نه جوړ شوې؟ عقیدې ټکي ته لږ سوچ وکړي. عقیده معنا ده د عقد نه جوړه شوې ده. عقد ویلی کېږي غوټې ته، کلکه غوټه. یو تار یو پړی چې کله غوټه والي او نه کولاویږي دې ته وایي عقد، عربیان ورته وایي. صحیح. بیع و شراء ته هم هغوی عقد وایي. یو څیز خرڅوي که نه، بیع. موږ ورته بیع وایو، هغوی ورته بیع هم وایي او عقد هم ورته وایي، عقد بیع.
دی نکاح ته مغوی عقد وای عقد نکاح ګوره یو سړی چې وایي چې تو مجھے قبول او میں تجھے قبول بس وای غټه شوه قصه ختمه چې طلاق نه راغلی نه جدا کیږي کله کالم خزه جدا وي ځکه دا عقد دی غټه ده دا یو خبره ده وکړله دا دونه مضبوطه غټه ده بغیر طلاق او بغیر د مرګ نه ختميږي تقریبا بیا د یو سړی ته المادله دا درکړو او ته ما واغستو به تو اشتریتو صحیح شه بس بیا به خبرې نه روسته کیږي خلک به دي جنگونه ومړي کوي وای وروره زما استا خبره ختمه شوی با ځکه دي ته وای عقد به عقد غټه بعد به روسته کیږي د قشان ایمان د بار الله عقیده او عقد ټکي استعمال کړي نو غوټه چې کله یو صحیح ول ورشي هغه ول کله به کولاویږي یا به سوځي یا به په چاکو باندې شلې کټکې به ګینده دینه بغیر غوټه نه کولاویږي دا غاخون اور پورې کوا دا په راکاګه نه کولاویږي د قشان عقیده به د غوټه پشان کلک عقیده لري مثلا یو مثال درته در اوس د جمعې ورځ ده او خمزیدار د یوې بجې یوې نیمې بجې ټایم دی دا بالکل د ورځې مینځ دی یو سړی وایي دا ورځ ده نو دا حق سچ سړی دی د ټولې دنیا شیخان مولیان قاریان او مسلمانان کافران راجم شو ته وایي چې نه ورځ نه ده نو دا د دې ټولو خلکو خبره مني نه دقه ته وایي عقیده دا لکه خبره غوټه شوې چې مړه ورځ ده او پټان کی ایک بات ہوتی ہے او واسمزه باندې ولاړ دی که د ټولي دنیا ښه خلک او بد خلک ته یو ورځ ده ورځ نه ده دای نه مني دي ته لکېږي د بالکل شک نشته په دې کې چې اوس ورځ ده که ډېر ښه سړی راشي او دی حافظ صاحب ته ډېر ښه سړی خو خبره کې غلطي زه نه منم په دې کې ستا نو ایمانیات دې ته ویلې کېږي کلکه عقیده او مضبوطه عقیده دې ته ویلې کېږي چې د دنیا ټول خلک ارسوي ستا خبره نه بدلیږي دې ته وایي عقیده او کتا ته زړه کې سړي شک راواچو یو خبره کې الله شته که نشته او بس ته لاړې ډن واډول شوي نو بس ایمان دې لاړې ختم شو فرشتو کې او دې ټولو څیزونو کې به د ایمانیات دي نو بهرحال عزتمندو نن مې ورته دا یو خبره وکړه ضروري چې ایمان ډېره ضروري مسله ده او ایمان ملاوټ بالکل نه برداشت کوي د ایمان مثال دا دی لکه د پویو یو جام یو ګلاس او د دې نورو غلطو خبرو مثال دا دی لکه د میتیازو او د ګنده سیس نو عزتمندو چې په یو ګلاس اوبو کې یا په یو ګلاس پویو کې یو ساس کې میتیاز یو واچي څوک یې سکي نه او هغه یو ساس کې اوبو هغه یو ساس کې میتیازي په هغه ګلاس کې ښکاري نه ښکاري پکې نه خو که چاته دی ویل چې په دې کې د میتیازو ساس کې دی او دا پي یو بالټې د لفري در کوم نه علي هغه خپل بیزتی غړي وي ښا د میتیازو پي دې په منګ اوسکل کتور دې چې هغه کې خو نخ کاری وي خو پکې کنه موجودو پکې د قشان ایمانیت بل سیزان سره نه مني نو کفري عقیدونه مثلا یو سړی د کلمه وي او هغه بت ته سجده روا غړي دا مسلمان دی نه اوس خلک لګي دي ټول دنیا یو مذهب جوړي چې بس ټول خلک یو شان شي یعنی خوري اوس کې دی یو بل سره دی دا غب نه لګي دا جایز دی او دا ناجایز دی دا کسی دی نه بس خوري اور یو سړی د خپل کار کوي دا خو نشي کېږي سبب استاد ویرا پاسې دی ویزه د خپل خور سره نکاح کوم نو ته پری دی کوي چې مړه خیر دی نو بس اسی بل جینې سره راولي خدا جینې ده کنه نعوذ بالله دا څوک مسلمان منلی شي تاکه خو نظریه ده کنه او دا شان سوای او سړی را پاتې شراب جایز دي نو تی منی دا نه شراب قرآن کې راغلی مردار ناجایز ده شراب ناجایز دي اگر شرط نو مولور کی په دې وجه نه عزتمند ایمانیات او نزان خبروي